سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. دا ذی قیده میاشت شروع ده. دا میاشت چې په دې میاشت کې به خلک د بیت الله حج لتلل او سمځي، لیکن سخت کال بس دا به ووایو چې د الله د طرف نه فیصله نو هغې کې بیا دوی مني. سخت کال حج سعودي حکومت د دې موجوده حالاتو په وجه محدود کړی دی او غالبا چې د بهر ملکونو په خلکو باندې پابندي لګولی، نو چې څوک به د بیت الله حج لتلل نو چې رښتیا خبرې زړه کې به ډېر پریشان دی. دې میاشت سره رستو بله میاشت را روانه ده، هغې ته د ذوالحجې میاشت وایي، او دا درې میاشتې شوال او ذوالقعده او لس د ذوالحجې، یعنې د رکوټ اختر میاشت او د میانې او لس د لوی اختر، دې ته اشهر حج وایي. بیا وروستو میاشت کې زمونږ د مسلمانانو مضبوط څو عبادتونه دي، خو د هغه عبادتونو کې یو عبادت قرباني ده. نو د هغه قربانۍ دپاره تمهیدي یو څو خبرې ده، اوس نه زه ستاسو ذهن ته رسول غواړم. حضرت ابراهیم علیه السلام دا د ډېرو پیغمبرانو نیکه تېر شوی او بیا بالخصوص زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضور پاک به د ده په نیکوالی فخر کو او دا به فرمایل چې زما نیکه ابراهیم علیه السلام چې کومه دعا کړې ده زه هغه دعایم. او یو ځل یې وفرمایل وایي ما ته خدای ټول پیغمبران وښول، نو موسی علیه السلام رنگ د فلانکي په شکل، نه عیسی علیه السلام رنگ د فلانکي په شکل، صحابو ته یې وایي د ده په شان عیسی علیه السلام، یعنې د دوی شکلونه او د موسی علیه السلام، تر دې حده پورې وي دجال د پلانکي په شکل مولید، او ابراهیم علیه السلام ما په خپل شکل زما د هغه شکل برابر دی یو بل سره، د هغه چې څومره اولاد دی انا اشبه ولده به یا ولده، د هغه په بچو کې د ابراهیم علیه السلام سره زه یو شانیم برابر په شکل کې. او قرآن شریف کې الله د ابراهیم علیه السلام ډېر ذکر کړی. نو دی اصل کې د عراق موجوده چې ورته عراق وایي، دې سره یو ښار و بابل هلته پیدا شوی او امتحانات پرې ډېر زیات و. دا واقع به راته زه داسې ځای په ځای په مختلفو جمعو کې ویم انشاءالله. خو یو لوی امتحان پې د نمرود راغی چې هغه اور ته واچو، د دې واقع به هم درته ووایم. د هغه اور نه چې دې سنګ بچ شو نو دی جلاوطن کو، نو دی نیغ راغی اوس موجوده چې کم شام ورته وي او فلسطین ورته وي، دې علاقې ته راغی. خو چې په کومه لاره راته نو دا د مصر لاره د اختیار کړه. د مصر نه مخامخ شام او فلسطین ډېر نږدې دي. زه چې کله مصر ته لاړم او مونږ وادي تیه باندې تېرېدو، نو ما ته ملګري ووایي چې د شپې د دې ځای نه د اسرائیلو او د فلسطین د بجلو رڼاګانې ښکاري، بلکل مخامخ ورسره. دا د هغې کوهي تور نه واخله د مصر د دې بحر قلزم د آخره پورې غاړه دغه ملکونه دي، او د دې په منځ کې وادي تیه ده، لوی وادي تیه لویه صحرا ده، اوس هم صحرا ده، دی په منځ کې ده. نو دی د مصر په علاقه راغی او نیغ دی شام ته لاړ. چې شام ته لاړ د 80 کالو پورې د اولاد نو،
80 سال پورې. نو ښځې ته مطالبه وکړه چې کومه ښځه ورسره د تره لور راغلې وه د عراق نه، د هغې نوم ساره و، حضرت ساره. دی د تره لور وه او دی په ایمان راوړی او دی غټه قرباني ورکړه ابراهیم علیه السلام سره. څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود، دی م ورسره پرېښود. څنګه چې هغه خپل مور او پلار قربان کړل، دیم قربان کړل. هغه چې څنګه هجرت وکړه، دیم هجرت وکړه. نو دا ساره یو وروارو لوط علیه السلام، دوی په ایمان راوړي. دا 2 کسان ورسره ملګري، اولاد یې نو 80 کالو پورې. نو د خدای نه به یې سوال کوو. نو دې ښځې ورته وی ای ابراهیمه، موږ به تر څو پردي ماشومان ساتولو یومه، ته د خدای نه سوال وکړه چې الله پاک موږ له اولاد راکړي. د سړي م اولاد خوښي، خو د ښځې بیا اولاد ته ډېره تمه یو ډېره مینه وي. سړی خو ځان له خپل خدمت په خپله کولی شي، که اولاد یې ونه شي زه خدمت به وکړي، مزدوري به وکړي، چې ته پردی اجره بیټک کې به خدمت به وکړي، تېر به کې. ښځه به څه کوي؟ د ښځې دپاره اولاد یو تکیه. نو ښځې او بیا ښځه په دې م خفه کېږي که زما بچي ونه شي، نو هسې نه دا خاوند دویمه ښځه وکړي. نو ښځه بیا اولاد ته ډېره محتاج وي. نو ابراهیم علیه السلام ته وی چې د الله نه ته سوال وکړه چې خدای پاک مونږ له بچي راکړي. سره دی چې ښځه شنډه ده، وامرأتي عاقر. قرآن شریف کې الله فرمایي شنډه ده، لیکن بیا هم د الله نه سوال کوي او خاوند ته وایي چې ته سوال وکړه چې مونږ له خدای پاک بچي راکړي. نو خاوند د ابراهیم علیه السلام الله ته سوال وکړه رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. یا خدای مال بچی راکې خو نیک او پاک دامن بچی راکې، دیندار. د مارونو دین یو څو خبرې معلومیږي، صرف واقعه او قصه مې مقصد نه دی، دا دینی مسائل زده کول غواړي. یو خدا چې یو انسان دې دا نه وایي چې زه بیمار یم او زما بچي نه کېږي، یا یو ښځی ډاکټر ورته وایي نه ستا بچي به نه کېږي، یا یو هلکي او ډاکټر ورته وایي نه ستا بچي به نه کېږي. د بچو په هغې باندې ډاکټران پوهېږي، هغې هغه خپل ټسټونه میسټونه وکړي، نو ستا بچي به نه کېږي. دا بېشک ټیک ته، لیکن دا د بچو طاقت په هلک او په ښځه کې د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. ابراهیم علیه السلام د 81 کالو دی او ښځه هم شنډه ده، قرآن وای. لیکن بیا هم ښځه ابراهیم علیه السلام ته وایي سوال وکړه د خدای نه چې مونږ له خدای بچي راکړي. هغه ورته دا ونه وایي چې زم شنډه یم او تم زم بوډه یم سپینګیرې او تم شنډه نو بچي د کم ځای نه، الله ته یې لاس اوچت کړه. نو دا خبره مونږ ته معلومیږي چې که د چا بچي نه دی د خدای نه سوال کوي، الله هغه طاقت پیدا کولی شي. دویم ته څه معلومیږي؟ ښځې په خپل هم سوال کولی شو، خو ابراهیم علیه السلام ته وایي. دې نه معلومیږي چې نیکانو خلکو ته ویلی شي، هغو پیغمبرو عالمانو نیکانو ته دا ویلی شي چې ماله د بچو د خدای په دربار کې سوال وکړه. ډېر خلک یي چې ته وایي ماله د بچو سوال، وایي ځان له کوه که نه، هلکه کبر مه کوه. د غایب مسلمان دعا الله قبلی. ګورئ خپل دعا هم خدای قبلی، خو د غایب مسلمان زما یو دوست مثلا او زه هغه له غایبانه دعا کوم، دې کې اخلاص ډېري، مخامخ کې ریاکاري وي، دې کې اخلاصي. او حضور پاک فرمایي یو څو دعاګانې خدای قبلی، یو د غایب مسلمان د غایب دپاره. نو چې څوک د نس دعا وغواړي دا مه وایه چې زه د دعا قابل نه یم، چې کلمه وایه د دعا قابلې، چې په ژبه درود شریف وی ته د دعا قابلې، چې صورت فاتحه وی په منځ کې ته د دعا قابلې. نو دعا باندې با دا نه وی چې دا د مولا صاحب دا 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 پیر صاحب دا دا پلانکي نه، هر انسان د بل لپاره دعا کوي، دعا خدای پاک قبلې. نو ګوره دا معلومه شوه چې شنډ انسان هم دعا کولی شي د بچو. دویم څه معلومه شوه؟ نیک سړي نه دعا وغواړه. درېیمه څه معلومه شوه؟ ابراهیم علیه السلام فوراً د ښځې دپاره د زړه د خاطره دعا وکړه رب هب لی من الصالحین. او بیا څه وایي؟ خدایا بچې به راکې، خو ګورې نیک بچې به راکې. سوال به دا کوې، دا نه چې خدای ماله زامن راکې، خدای ماله ډېر زامن راکې. زامن چې غواړې نیکان غواړه، دینداره غواړه. بدعمله زوی لوپر به څه کې؟ د لوپر نه هغه نه زوی ښه دی، بیا وروسته بیا وایي چې ته نه وې پیدا نو ښه به وه.
نو پر نه هغه بچی خوان کوي چې هغه ذکر کوي، هغه بچی خوان کوي چې منس کوي، هغه بچی خوان کوي چې تا ته لپې لپې دواګانې کوي، هغه بچی خوان کوي ذاکري ذکر کوي او درود شریف وایي. نو رب هب لی من الصالحین. دې کې یو ډېره طالبان پې پوهېږي، هغه خبره درته نه کوم، خو خدای ما ته وبخه د خپل طرف نه بخشش وکړه، خو د چا نه چې داسې لیکي چې هغه صالحي صالحین جمع مده چې صالح هلک راله خدای پاک راکړي. نو فبشرناه بغلام حلیم. الله والا زیری ورکړه، وی هوښیار بچی به تا ته میلاوېږي. قمقل نه، حلیم هوښیار سړی چې هوښیاري دی خدای پېژني، چې هوښیاري دی پیغمبر پیژني، چې هوښیاري دی د خدای قدرتونه پیژني، دی د عقل نه. ګوره چې څومره بجلی رڼا زیاته وي نو تا ته به لاره زیاته روښانه. نو د هوښیار سړي دماغ او ذهن دی کې رڼا زیاته وي، دته د شریعت او د دنیا د دواړو لاره انسان وي. مینه الله ولا زیری ورکړي، بچی به درته خدای پاک درکوي. د خدای عجیبه شان دی، د انسان عقل هغې کې کار نه کوي. یو خو یې دا ساره بیبي وه چې بچو ته پریشانه ده، یو په لاره د مصر بادشاه ول خپله لور ورکړې وه بیبي هاجره، دواړه یو ځای وي. نو خدای پاک داسې وکړل چې لومبی هغه بیبي هاجرې له د بچي انتظامات شروع کړل، چې کومه دا دویمه کشره بیبي چې تاسو ورته وایئ، هغې له خدای پاک لاول د اولاد سیسټم شروع کړ. نو د خدای شان دی د دې بنو یو بل سره خامخا په زړه کې یو شی وي، بنې دا مصیبت شته پکې، او دا د هر وطن خپل یو رواج وي، او دا د مخکې نه را روانه خبره ده. په دې عربۍ کې د بنې یو نوم ذره دی، په دوات سره ذره. د طالبانو ته هم ذره د ضرر نه ماخوذ دی. دا ولې ذره ورته وایي؟ دا ځکه وایي چې دوی یو بل ته ضرر رسوي. دا د مخکې نه، دا قانون دی. زه یو ځل سعودي ته تللی وم، نو ما هلته کفیل دی او ډېر ښه سړی دی او دوستان مې دي، نو هغه راته روټۍ کړی. نو هغه روټۍ کې ناست و، ناکفیل ما نه تپوس وکړه، هغه سره تربورانونه هم ناست و، وایي ستا څو ښځې دي؟ مې یوه. هغه داسې حیران شو، واحده یوه؟ نو مې ولې شل څه؟ بیا وایي واحده داسې لکه یوه څه حیران شو. وایي خدای پاکه نه وایي د یوې ښځې خاوند خو کونډې وایي، یا خدای دې د بلا سره څه کې اوسه. وی زما سلور دی، دا بل د ده درې دی، د ده سلوره ټول چې ناست و. ما لکه مې بس تاسو بل کار جوړ نشته، بس ښځې دي او ښځې دي. وی زما د پلار درې ښځې وې، اوس مې وله سلورمه وکړه. کاکا دا خو قصه تاسو بدله ده. وی دا ولې؟ نو مې دا ځکه چې زمونږ په وطن کې ښځه د پاسه بله ښځه نه زغمي، نیکان هم پکې شته، شکر الحمدلله. داسې خلک هم شته چې دوه ښځې وي، درې وي او ژوند یې ښې خشتۍ مزېدارې ښکلې، دواړه یو بل سره اتفاق، ټول یو شان نه. او ما نه چې څوک تپوس وکړي، وایي دویمه ښځه کوم، وایم شپه به دې په اندرم پایئ. اوس خوښه دې خپله ده، شپه به دې په اندرم پایئ، نه به بره ختې شي او نه به لاندې کوزېدی شي. اوس خوښه دې ده کې او که نه کې. یاره وایي سم راته وایي، مې سم مې درته ووایي که شپه به دې په اندرم پایئ، او ځان ته ګوره او سوچ کوه. اصل کې بنیاد دوه نقصانه دي. یو بعضې وخت کې سړي کې انصاف نه، یو ښځې سره مینه زیاتې بلې سره کمه، ده کې انصاف نه. او چې د دوو ښځو یا د دریو انصاف پکې. ګوره مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، هغه دوه ښځې او جودې وسولې او خانقاه کې به تله پرته وه، په تله به چې یو له کیلو شی لېږل بل له به هم کیلو لېږل، داسې به وکړي څوک؟ نو یو ځل ولې یو مرید دوه هندوانې راوړی، وی صاحب دا مې دوه راوړی، یو د یو بیبي ده او بله د بلې بیبي ده. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وایي که دا یو غټه یو بله وړی بیا به څه کوو؟ لکه یو بیبي له به درنه لاړه شي بله سپکه، بیا به څه کوو؟ نو هغه وی صاحب ستا مزاج راته معلوم و، نو د هندوانو په ټوپ کې مې دواړه په وزن تللې راوړي دي، چې ستا مزاج دا دی چې یو شان شی لېږې، دواړه مې تللې دي یو عمره دي. مولانا اشرف علي صاحب ورته وایي که یو سپینه یو بله سری، نو یو له به سره هندوانه لاړه شي هغه به یې وخوري، بله به سپینه لاړه شي، نو سپینه هندوانه خو به غوا تا چې په هغې څوک څه کوي، بیا به څه کوم؟ مرید ورته لږ غصه شو، وایي چې زما کوم وسوه مې وکړ
پتله مې وتللې او زه پکې دننه ناست نیم چې صرف سپینې د لګورم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مریدان ته چاړه راوړی، نو چې چاړه یې راوړه یو یم په منځ بلکل پوره په نیمه پرې کړه او بل یم په منځ نیمه باندې پرې کړه. نو که سرې میندوانې خو خامخا د یو بل نه فرقي پکې بعضې وخت سړی خو پیکوي. نیمه کړه یو د یوې نیمه یو سره ملګرې کړه او د بلې نیمه بل سره ملګرې کړه. وګوره د یوې نیمه او د بلې نیمه وی دا یو بیبي له یوسئ او د بلې نیمه او د بلې دا بلې له یوسئ او مریدانو ته وایي چې دا کار نه شی کولی چې دوه ښځې ونه کړې. مې دا کار به د چا هغه پلار وکړي. نه ساده خبره زما ورو. نو بعضې وخت د سړي نه زیاتې کېږي یو ښځې ته په یو نظر او بعضې وخت د ښځو نه ګورې زیاتې کېږي. برداشت نشي کولی د دې جګړې کوي. یو ښځه چې بدی مو کې بس ته به وایې ګنې سر لدې ولا مقناطیسي یو غټ سندان راوبارو. نیکبختي ده خو شریعت حکم دی چې ضرورت وي نو خاوند کولی شي دوهم کولی شي دریم کولی چې انصاف پکې کوي. در بعضې خلک وایي قرآن شریف پې خدای پاک وایي مثنی و ثلاثه فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاثه و رباع چې ښځې دله خدای حلال کړي دي دوهم کولی شي دریم څلور. ګوره قرآن نه دی ویل مې قرآن ورپسې وروسته بل ټکې مې ویلی دی هغه وګوره والا څنګه دې تعدلو فواحدة که انصاف نشي کولی بیا به یوه کې ګوره. او دا موره د شریعت مسله درته وایم چې د کم خاوند دوه ښځې وي او یو طرف ته ښځې سره مینه کوي او بل سره انصاف نه کوي د قیامت په ورځ به دا نیم طرف فالج زدی فالج به وادي. نو ښځه او ښځه به هم ظلم نه کوي چې بله سړي دوه ښځې وي نو دی په مخ اغېشتي دا خاوند که هغه غریب بل نه ورځي ته ولې ورلې د هغې هم حق دی که بلې له ورځي ته ولې هغې له ورلې دا خو د دواړو حق دی. نو څه وایي جلنده لم څه جلند روانه او څه دانې لم دی څه د سړي نقصان او څه د ښځو نقصان. خو بهر کې زما وروڼو د دوو ښځو د دریو ښځو چې وي نو یو بل سره مسلې وي خامخا. نو د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي ګورې حضرت ساره څومره قیمتي ښځه او بیبي هاجر لیکن یو بل سره لکې هغه رنجش پروت. اوس چې بیبي هاجرې له خدای د بچي انتظام ورکو دی مشرې بیبي ته پته ولګېده نو خفګان نور هم زیات شو. ګوره اوس خفګان نور چې ښه دواګانې مه وغوښتې او بچې د هغې به کېږي نو رو 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 رو. خو بیبي هاجره بار وتې وه د کور نه نو یو فرشته ورسره میلاو شو. نو فرشتې ورته وی تاله به خدای پاک بچې درکوي زوی به دله خدای درکوي زوی فرشته ورته د انسان په شکل کې وی او بیا ورته څه وی وی زوی باید خدای درکوي خو فکر مه کوه انتظام به الله کوي فکرمنده کېږه مه انتظام به الله کوي. اوس د الله فیصلې جدی او د انسان فیصلې جدی. د خدای پاک فیصلو ته د انسان عقل نه رسي. بچی پیدا شو نوم یې ولکې خو اسماعیل. مفسرین یې څه دوه درې معنی کوي خو مشهوره داسې ده چې دا عبراني لفظ دی اسماعیل او څوک وایي نه اسمع عربي دی او ایل عبراني دی. ایل په عبرانۍ کې الله ته وایي جبریل میکائیل دا ایل الله ته وایي او اسمع دا عربي دی. نو چې ده به سوال کو د الله نه نو وی به اسمع واوره زما دا دعا قبوله که ایل یا الله یا الله زما دعا قبوله که. نو بعضې مفسرینو لیکلی دي چې هم اقه ټکې اسمع او ایل د هغې نه اسماعیل جوړ کړو هغه نوم یې ورته کېښود. او بعضې وایي نه دا مجموعه عبراني لفظ خیر دغه خبرې نه کوو نوم یې وله کېښو چې نوم یې کېښو د دواړو بیبیانو اختلاف زیاتېده. حضرت سارې وی بس نور نه کېږي دا معنی بیا لکه دا بس د دې سره یو ځای نه اوسېږي ټیک ده. د ښځې دا حق شته ګورې ښه د یو سړي دوه ښځې او یو ښځه وي ما جدا کور کې اوسوه ما بله وي ما جدا کې اوسوه نو بلکل دا حق شته بدی که دا معنی جدا که. ابراهیم علیه السلام الله نه سوال وکړو چې یا الله دا خو دواړه بیبیانې زما او دا مشره بیبي مطالبه کوي او دړمنه د خپم ده او ما سره قرباني هم کړې ده وطن یې پرېښی دی مور پلار یې پرېښی دی او لوی هجرت یې را سره کړی دی. نو هغه دا وایي چې دا ښځه بیله که نو پیغمبر الله سره مشورې کوي څه وکړم. الله وی بالکل خبره ټیک ده دا بیله که خو کوم ځای ته یې بیلی
اوس د الله بل امتحان په ابراهیم علیه السلام شروع شو. کم ځای ته بیا بیالی وی زره تلار خیمه یو توشدان کې کجورې او ستوان خوراک مناک راوانه او یو بتکي کې اوبه راوانه او ځه لار به راته فرشته ښي او دا بوزه جدا که غصه مې جدا که. زما وروڼو یو خبره او بله ذهن کې اچوی ابراهیم علیه السلام په دې غصه نه شو چې ښه ته به ما ښځه جدا کې ورېږه ښه چې داسې داسې. زما وروڼو یو خبره درته کوم نن سبا یو شی زیات شوی دی روزانه ما ته 3 او 4 مسلې راځي او 3 4 ټلیفونونه راځي د طلاقو. قسم په خدای قسم مې را د جومات کې وخوړ دومره د طلاق و ریشو زیاته شوې ده چې زه تاسو ته نشم ویلی. بس په دویمه خبره با تعالی په 3 طلاقو طلاق درکړه بلکې تر دې حده پورې بل یو مسله ماته یو ښځې ټیلیفون وکوي د ما د دې خاوند نه مور او زما نه موږ جرګه ناست سره خو زه راته خپل الویم چې دې دروغ ونه وایي. مې خاوند له لاول ورکا ما ورته وی څه دې ویلي دي یاره جي ما ورته طلاق ویلی دی. مې څو ځله دې ویلی دی یاره وایي ما ته یاد نه دی خو ډېر مې ویلی دی. 3 نه زیات او وایي داسې بی ښځې ته مې وی څو یې درکړي دي وایي د 100 نه هم زیات د 100 نه. دته مې بیا ورکړه مې دا ښځه چې وي ټیک وایي وي جي ټیک وایي اوس به څه چل کوو مې اوس به دا چل کوو چې ما نه ډېر لرې یعنې چې خښته اوچته کړم او په دا مازدیګر دی ووایم ولې دې طلاق ورکوو. یعنې دومره طلاق زیات شوی دی. ای مسلمانانو د خدای خاطر وکړئ دې ښځو سره ظلم مه کوئ په دوی رحم وکړئ. مفتو کې طلاق په ټیلیفون طلاق بار ملکونو کې دا غم ډېر زیات دی. هغه دی نه به ښځه جګړې خو په کور کې راځي ښځه خواښې به دلته کې جګړه وکړي نګوره خواښې به ورته وایي ښځې ما سره جګړه وکړه نو خیر دی مور دا وایي ګیله کوي نو دی به څه چل کوي ته ورکړه ټیلیفون ته د ما ښه ځه پلار کره او ما 50 طلاقه درکړه ما 3 درکړه. دا جذبات خو ډېر ښي خو چې یو ګنټه 2 تېرې شي نو بیا ته خولې بیږي اوس به څه کوو اوس به څه کوې اوس به څه کوو بیا ستومان یاره څه چل 3 طلاقه چې دی ورکړل چل یې دا دی چې دا به بل چا سره واده کوي پوره نکاح او پوره واده چې څه ته وایي هله به کوي چې 3 بیمارۍ تېرې شي او چې بیا هغه بل ولا طلاق ورکړي او 3 بیمارۍ تېرې شي د ښځې خوښه ده که ده سره بیا نکاح کوي او که نه قسم په خدای دې ته بیا تیاري دغه دې موشي خو بچي مې دي واړه واړه دې سره بس وکړم نو ظالمه چې دومره بې غیرتی ته ځان تیاری او خو بې خوندي ده دې ته ځان تیاری نو هغه وخت سره یې صبر نه شو کولی چې طلاق دې ورکول ولې ظلم کې هسې زه تاسو نه تپوس کوم ټول ملګري دلته ناست یو زما دوستان یې مقتدیان مې ستا لور له څوک طلاق ورکړي ته به مړ بیا کو جم دی به خفه به که خوشحاله او چې ستا خور له څوک ورکړي وایه نو خفه به که خوشحاله نو دا چې ته چاله ورکړې دا هم د چا لور ده که دا هم د چا خور ده که ټول قوم دې ودړدو ظالمه پلار ته دې لور په کور کېنولا دې ودړدو وروڼه دې وله ودړدول خویندې دې ورته خور دې ورته کېنولا ټول قوم خلق وایي دا د دې خوله خرابه وکړه طلاق یې کړه بیا څوک په نکاح نه هلي او چې منځ کې بچي وي تباه و برباد شي او د هلک له بیا سبا څوک نه ورکوي د طلاقي دي دله خلک دې طلاقونه ورکوي هلته به دو دوستانو به یو بل سره کاروباري روان به شي ورسره یاره که تا سره ما بیا کار وکړو نو په ما دې ښځه وایي په 3 طلاقه طلاق یا خدای دې بې خوبازه نو ښځې لا زور شو قسم وخوره د هغې علاج کېږي نو قسم وخوره هلته به ښځه ورته بس خبره وکړي که ته د ما دې رو کره بیا لاړې ته په ما په 3 طلاق وکړو که ته پلار کره لاړې په ما به په 3 دا قسمونه به وخورې که تا پلان کې سره خبر په دې کور کې دې د ما رور پرېښود ته خدای دې بې خوباسه ما له ډېره سخته غوسه راځي په ښځو د ما رحم ډېر زیات دی او دا شریعت وایي طلاق ابغض المباحات بعضې وخت کې مباحه دی په بعضو کې هم د خدای ډېر زیات بدې شي څه به کې چل ته ښې که د ښځې د خاوند روانه شوه نوبت ګوره دا د ښځې د خاوند نی دا هلته دوست سره کاروبار کې روان شي نو 3 طلاقه وایي رور سره روان شي نو 3 طلاقه وایي که د ما تا کره بیا تا سره غم خادي وکړو د ما ښځه د کره راغله سر ښځه روان شي نو ښځه غریبې له مفتو کې 3 طلاقه ورکړي یا څه به کې حرامه به ساتي بچي به څه کوي د خدای نه نه یېرېږي
څوک چې زما بیانونه اوري او څوک دا به مهرباني کوي د خدای د خاطره د طلاق دا ټکې به د خولې نه وباسي دا خطرناک ټکې دی نه به ځان ساتي دا څه کوئ دا داسې ګولی ده چې دا واپس بیا نه راځي ټوپکله ختمه شوه کروانه یو د ښځې د خاوند علاج قرآن خولی دی قرآن څه وایي فبعثوا حکما من اهلها حکما من اهله وحکما یو کس د ښځې د طرف نه یو د سړي د طرف نه ان یرید اصلاحا خو هغه کسان چې هغه شیطانان نیک وري بعضې وخت کې اختیار سړي له ورکي او هغه م اختیار سړي له ورکي هغوی یې وله ښه روانه کړي نیک صالح انسان چې د هغې نیت د اصلاحي نو ښځه به یو کس مقرر کړي او سړی هغوی به د دواړو خبرې واوري نو جوړه به وله راولي قرآن کې الله وایي که د دوی نیت د اصلاحي الله به ورسره مدد وکړي جوړه به راولي نو په لږو لږو خبرو طلاقونه ورکول او ښځه خفه کول دا سخت جرم دی سخته ګناه ده داسې به د خدای بیا راونیسي چې د خلاصي چل بدل بیا نه درځي نو ګوره ابراهیم علیه السلام څه چل وکړه هغه بیبي قسم وکړه ټیک ته ګوره شریعت خبر تا ته به اوس بیبي قسم وخوري چې دا بله ښځه ما نه وباسه نو تا په ځان څومره لوی ټینشن جوړ کړي ښه ته ما ته قسم ورېږه تا شړم زه پلار کرو پلار نه ابراهیم علیه السلام وایي چې د ما دې ښځې ساري خو ډېره قرباني ورکړې او بس ټیک د حق دا دی چې ښځه به یو ځای اوسئ بله ښځه او بل ځای اوسئ الله څوکم الله یې را روانه که دا کشره بیبي دی ځان سره یې خوراک هم راواغېست او ځان سره یې په لوښي کې اوبه هم راواغېستې او دا کشره بیبي سره د هغه ماشوم بچي اسماعیل چې کوم د مور پی خوري دې وخت کې لا خبرې هم نشي کولی دا ورسره نو د هغه شام او د فلسطین د علاقې نه را روان شو چې را روان شو د هغې علاقې نه نو بس جبریل علیه السلام یا بله فرشته ورته لاره ښیي او دوی را روان دي دوی راځي او کوم ځای ته راورسېدل موجوده چې کوم ځای بیت الله شریف دی څونه مزل دی د شام نه بیت الله ته او مکې مکرمې ته ډېر لوی مزل دی او دا په ابراهیم علیه السلام ډېر لوی امتحان دی لږ نه ډېر لوی امتحان دی دلته یې راوستل چې راوستل دلته څو دلته کلی نو دلته کورونه نو دلته انسان نو دلته اوبه نه وې یو زوړ کور دی خروان شوی دی صرف بنیادونه ښکاري بیت الله هم نشته او یو اونه د شاړه ځنګلي اونه د هغې سوری دی الله ورته وایي دقه ځای کې دا ښځه هم کښېنه او دا ماشوم بچی مو ورسره کښېنه خدایا پروردګاره دا به څه کېږي ابراهیم علیه السلام لأواه حلیم بل ځای قرآن شریف فرمایي ډېر هوښیارم او صابرم او الله ته به یې جړه هم ډېره کوله جړه والا جړه والا چې ښځه هلته کېنوله هغه کجور یا ستوان چې کم ګوتی کي هغې ورته کېښوه او چې کم معمولي بتکي کې اوبه هغه ورته کېښوه او یې ښځې دا کېدی ماشوم بچی دی تېرودونکي چې کم په بوډاوالي وله خدای پاک ورکړی دی او پیغله جینې ښځه بس الله حکم دی پرېږده ابراهیم علیه السلام ته روان شو چې روان شو دا ښځه ورپسې شو ای سړیه ته چېرته ځې موږ دې چاته پرېښود دلته خو هېڅ نشته انسان نشته کور نشته وطن نشته کلی نشته په میلونو نشته الی من تکلون چاته هم سپارئ دلته څوک دی اوس ابراهیم علیه السلام هوښیار دی په دې پوه دی چې دا اوبه به 2 ورځې پس ختم شي په دې هم پوه دی چې دا خوراک به 2 ورځې پس ختم شي په دې هم پوه دی چې شرمخ دلته راتلی شي زمرې راتلی شي دا به څه کو لیکن دا الله حکم دی بس او تاسو دین هم دا اندازه ولګوئ چې د پیغمبر په خدای یقین څونه چې الله ورته ووایي نو دا نه وایي چې یا خدای دلته به څه کومه مونږ خو چې چاته وایو دا دلته به څه کېږي الله څه به کوم الله ښځه به څه کوي الله بچې به څه کوي الله شرمخ پې راشي الله شپه پې راشي تیاره به وي 2 په 2 ښځه خاوند دا به څه کېږي جنت پیریان هم شته الله باران چې شي دا به څه کوي الله دا خوراک اوبه خلاص شي دا به څه کوي نه بس الله وی دلته بوځه بس ټیک شو جي مسلمان دی ته وایي چې د الله حکم ته سر تسلیم خم باس د الله حکم ته به دې تابعداري دیو پکې 2 او 3 به نه کوي الله وی 15 منځونه کوه دا به نه وایي چې د اول او د اول په ټیک شو کوم الله وی د سار 2 کوه
ټیک شوه. دا ماښام 3 کوه ټیک شوه. هلکه دا سهار 2 د ماښام 3 دا څنګه چل دی؟ او دا ولې د عشق په کتاب کې او د الله په تابعدارۍ کې به ولي نی چې حکم راغی منې به بس. ښځه ورپسې شوه. موجوده چې کوم دی مروه غر دی، باب المروه پخوا مو اوس هم شته. مروه چې په کوم دی ساه خلاصېږي په دې طرف ته ابراهیم علیه السلام روان شو. دې نه مخکې د معلا مقبره دې ته حجون هم وایي، حجون یا حجون په دې روان شو. ښځه ورپسې ځي. ای سړیه چاته هم دې وسپارلو، چاته هم پرېږدې. ای سړیه دلته به څه کوو؟ قرآن وایي وادن غیر ذی زرع، داسې علاقه ده چې فصل پکې نشته، لق دق بیابان. دې غریب نه ښځې ته کتې شي نه ته بچي ته کتې شي. که زه ښځې ته ګورم او بچي ته ګورم خو ماله جړه راځي، بیا به دا ښځه هم جاړي، د اوښکې بیا سړي ته را یادېږي. دې ته روان دی ابراهیم علیه السلام او ښځه ورپسې. اخر چې د مروه ته ورسېد لمن نه کلک ونیو. یا سړیه تا ته ویم خبره اورې؟ چا ته دې مونږ پرېښودو، چا ته هم پرېږدې. دا بچي سره به څه کوم؟ دا خوراک چې خلاص زه به څه کوم؟ دا میدان کې دلته به زه څه کوم؟ دا تا د چا ته سپارلم او چا ته مې پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام غږ نه کوي. اخره کې ښځه ورپوه شوه. وی الله امرک بهذا، وی دا راته الله ویلي دي. هغه ته پته وه چې ښځې ته چې بغیر د الله د حکم نه خدای دویمه نه کوي، دا راته الله ویلي دي. ابراهیم علیه السلام دا سر داسې وړو چې سر یې وړقو نو بیبي هاجرې هغې لمن پرېښوده او څه وایي بس چې الله ویلي دي نو الله به موږ نه ضایع کوي، الله به زموږ حفاظت کوي او الله به زموږ مدد کوي. زه په مخه دی ښه. دا راله واپس بچي له او ابراهیم علیه السلام لاړ. چې لږ مخکې لاړ لږ مخکې چې بچي او ښځه دې پناه شو نو یو غونډۍ ته وخت. ډېر ګران کار دی زما وروڼو، سم کار نه دی، ډېر سخت ازمایش دی. نو یو غونډۍ ته وخت. الله خو ورته ویلو چې دلته زما کور دی، هغه به جوړېږي. نو الله پاک ته لاس اوچت کړ. د طالبانو ته هم چې دې وخت کې به د ابراهیم علیه السلام په زړه څه تېرېدل. ظاهري اسبابو باندې خامخا د دنیا هغه اسباب وي د انسان توجه راکاږي. څه وایي؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا الله ما خپل بچی په یو داسې وادي او دشته کې پرېښود چې فصل زرغونه بوټي ورکې پروردګاره نشته. عند بیتک المحرم. تا راته وایي چې دلته به کور دی د الله، سما کور دی، هغې سره مې پرېښوده. ربنا لیقیموا الصلاة. ګوره عجیبه سوال کوي. ای زما ربه ګوره لومبې دا نه وایي چې خدای لوی کړي، دا نه وایي چې الله ته حفاظت وکړي، دا نه وایي چې ته الله د دې مدد وکړي. نه 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 نه، بس چې الله ویلي دي راوله خدا بار څه الله کوي. څه وایي؟ لیقیموا الصلاة. الله داسې جون ورکا چې د ده عاقبت د مونځ وي چې دې مونځ وکړي. مونځ چې بنده کوي نو هله کوي چې بنده په مانځه پوه شي که نه، لوی شي بالغ شي. نو دا پکې ټول میانځ کې راغلل. ربنا لیقیموا الصلاة. او بیا څه وایي؟ فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. یا الله دته دې ته خلق د خلق وړونه مایل کې چې دلته راځي. فجعل افئدة من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې من الناس وي بعض خلق، یو حصہ د خلقو. که دا منې نه ویلې نو بیا به په دنیا کې یو قسم نو پاتې، هر سړی به بیت الله لته من لفظ راغی نو هر څوک به نه ځي، بعضې به ځي. تهوی الیهم. خدایه څوک وله راوان چې څوک راشي چې دوی سره اوسېږي، دی به یوازې څه کوي. او بیا څه وایي؟ وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. الله میوې والا ورکه،
غنم جوار نه بنی اسرائیلو چې کم جوار موار او لوبیا او چڼې مڼې غوښتې نه ورزقهم من الثمرات خدای میوه ولا ورکي ولعلهم یشکرون د شکرې طاقت هم ورکي چې دې میوه اخري چې ستا شکر هم ادا کړي یاره الله دعا قبول کړ د ابراهیم علیه السلام زه به درته اوس ووایم یو قوم د جرهم خدای راوست او دوی داسې خدای قبول کړه چې نن په مکه مکرمه کې داسې میوه چې په مخ د ځمکې نه په مکه مکرمه کې موجود دی داسې میوه او په هر موسم کې پکې موجود دی داسې میوه داسې موسم باندې چې په هغې کې دعاګانې څه زر قبلیږي او څه قبول شي خو وروسته خدای پاک راښکاره کړي یو زمانه کې ما یو سړي ته وي ما ته وي دلته کې څه داسې شی دی چې په مکه کې نشته هلکه مې وږې پکې نشته هغه زمانه کې ما پکې وږې نه ولید وی وږې پکې نشته مې او راځه نو یو مارکیټ ته بوتلم او یو هوټل ته کېنولم او په ګوتی کې راله دا وایي زمونږ پوخ کو دانې ته وباسي که نه دغسې پخې دانې راله راوړه وی وږې بالې او بیا به په کټوی کې اچي او یا شی به او پخې به او دانې تیارې دانې واله خدای پاک یو شوه دویم یو زمانه کې ما وی ګنې پکې نشته دا مخکې نو حاجي صاحب طلا محمد حاجي صاحب ناست ته پته یو اته نهه کاله شو ځای په ځای اوس د ګنو د رس د جوس د ګنو د شربتونه دا پکې وتېري د مصر نه ګنې راځي یو هوټل کې راله چا ډوډۍ وکړه روټۍ لی بوتلم کېنولم غټ هوټل و چې هغې ومې کتل په هغه هوټل کې دا یاره زمونږ دا جومات دا حال نه دی یاره د دې په داسې په اوږدوالي باندې په نیمه د دې برجو عمره او په پلنوالي او په اوږدوالي دې نه زیات دا ټول میزونه لګېدلي او قسم قسم خوراکونه پراته دي ما ته دا ټیبل دی په دې به کښېنې او دې کې ځان له خوښ کا چې دا چکر مې ولګو نو غوښه هم پکې په مختلفو قسمونه ده خواږه هم دي پکې او سبزیان هم دي وروجې او کبان ما وی دا خو ځان له په دې باندې په دې خواښولو دوه ورځې لګي دې کې د سر خوښ کا وی ته پکې ګرده څوک به چا به یو شی راغېشته ده پکې لارې وي چا بل شي خدای پاکه دا خو داسې دی که څه خوښ کم یو شي زما په خیال هغه یو ته فش لیکلي و کبان هغه به اتو نهو قسمو پخ شوي و یاره بس د لاړم په هغه دغه باندې کېناستم په هغه میز باندې وی ته نه خورې ما یې ولې نه خورم خو زه څه راوالم وی څه پکې ځان له خوښ که که نه مې داسې وکړه چې هغه شی پکې ما له راوړه چې هغه ناشنا غوندې شوي بس نورې خبرې پرېږده یعنې مې دې په کتو موړ شو وی ناشنا دله راوړم یو هغه لاړ هغه هلک ته څه غوږ کې ووایي هغه ورته ځای وخو ما ته وي ښه راشه ناشنا راوړم مې زه نه پاسم دلته راله راوړم ما سره دوه درې کسانو مردان د یو ځای بل ځای دوستان وو څلور کسان وو نو ما ته یې کېښود د غوښه وي دا مې له داسې ناشنا شی راوړه چې تا به غالبا نه یې خوړې مې څه وي دا د اوسۍ غوښه ده مې لکه نوره پکې شته ما ته یې غونډ ټیبل د اوسۍ د غوښې ډک دی او دا دوه درې قسمه پخ کړې ده ما وی ګوره ابراهیم علیه السلام چې کومه دوا کړې ده که نه هغه میوه یادوله میوه یې ورکړه خو میوه اله هغه ته مې وی میوه د خوراک نه پس میلاویږي عموما چې سړی میوه خوري نو مخکې فروټ خلک وروسته خوري مخکې روټۍ خوري د هغې نه پس خلک فروټ خوري که نه نه مې دا ډوډۍ او دا خوراکونه پکې میانځ کې رالل لکه یو سړی شملې یادوي چې خدای ما له پی راکړې شملې نو میخه پکې خود به خود راله ما له شملې نو کوچ پکې رالل لکه شملې خو هله جوړېږي چې کوچ او سوچه غوړي پکې راشي نو ابراهیم علیه السلام څونه هوښیار و خدای میوې نو میوې خو هله بنده خوري چې د هغې نه مخکې روټۍ وخوري د روټۍ نه مخکې سوپونه موپونه هم وي هر څه خدای په مکه مکرمه کې پیدا دوی یې وکړل دوی وکړه ابراهیم علیه السلام په ډېره ژړا لاړ بیبي سره ماشوم بچی د اسماعیل علیه السلام دا پی ورکوي اوبه هم څښي اوبه هم خلاصه شو خوراک هم ختم شو چې دا دواړه ختم شو ماشوم ته په سینه کې پی ختم شو اوس امتحان شروع شو د بیبي هاجرې امتحان شروع شو چې پی ماشوم ته ختم شو ماشوم په ژړا شو جالي خوراک شته نه چې ماشوم له ورکړي ټېډرې میډرې خو نشته
بازاری پیم نشتا، بازار نشتا، انسان نشتا، سینه کې پی وچتی، دم تګي د خوراک نشتا، بچی تم نشتا، بچی په جړا شو. د ماشوم بچی جړا چېته څو زغملی شي؟ ماشوم یې په ځمکه واچو او لاړه پاسې د مخامخ یې ورله کوټې غونډی وم صفا غونډی، دا طواف ته شروع کېږي، هلته لاړه په دې خیال چې زه دې ته خېږم که چېرته څوک انسان په لاره تېرېږي او په نظر راغی نور څه نیسه اوبه مو بخوتې وغواړه، اوبه هم نشته. چې هلته څنګه وخته او یو خوا بل خوا وکتل نو هېڅ هم نشته، ښکاره نه شو. نو روانه شوه، مخامخ بله غونډۍ ده مروه ورته دا خو اوس تاسو ته غونډۍ نه ښکاري ځکه د غزې حکومت ډک کړی دی او څه غرم رجېږي، دا اوچته وه. نو دې منځ کې لږ ځای و، هغې کې خوړ وه. نو چې دا به تله نو په شا به خپل بچي ته کتل ښکارېدمه او هغه خوړ کې به ورته بچی نه ښکارېده، نه کې به منډه ووهله. نو اوس هم چې کوم ځای کې هغې منډه والې ده هلته شنه راډونه لګېدلي دي، نو چې څوک د صفا مروه په منځ کې سعی کوي نو هغه ځای کې منډه وایي. د بیبي هاجرې یو ادا وه او رب العالمین ته خوښه شوې ده. نو مروه ته لاړه، 2 فرلانګه مزل دی د صفا نه تر مروه پورې، پوخ میل 2 فرلانګ. نو چې مروه ته لاړه او هلته څنګه وختله، یو خوا بل خوا وکتل بیا څوک نشته. نو بیا راله صفا ته، نو بیا لاړه مروه ته، نو 9 چکر یې ولګولی، 9. نو په آخري چکر چې مروه ته څنګه ورسېدله نو یو اواز یې واورېد. نو چې اواز یې واورېده نو بیبي هاجره ورته وایي ای د الله بنده څوک یې؟ ای د الله بنده که ما سره مدد کولی شي، ما سره مدد وکړه، څوک یې؟ بچی راته مري، ما سره مدد وکړه. نو سړی نه نو بیا اواز واورېده، نو دی بیا غوږ داسې غوږ ته یې لاس ونیو، ای د خدای بنده څوک یې چې د ما فریاد اورېدو والا څوک نشته؟ اواز د کوم ځای نه راځي؟ بچی مې وږی دی، تږی دی، که ما سره مدد کولی شي. دې کې چې غوږ کېښوده او لږه راکوزه شوه، د بچي اواز یې ونرېد، یو آه یې وکړله، وایي زه بچی مې لاړ مړ شو. ځکه بچي جړه بنده شوه، نو چې جړه بنده شو نو بچی جمدی نشي پاتې کېدی، بچی مې مړ شو. نو چې دا پوټې د هغه خوړ نه دې خوا راووته او ویې کتل، نو یو سړی په شکل، یو فرشته د انسان په شکل دی بچي سره ناست دی، داسې وکړل، دا څه دي؟ نو په منډه راله، چې راله نو فرشته حضرت جبریل علیه السلام هلته تللی. نو بخاري شریف کې راځي چې جبریل علیه السلام په خپل وزر ځمکه ووهله، نو به راووت. او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې د اسماعیل علیه السلام خپې اوچته کړه، هغه پونده بوټینۍ ځمکې نه یې راوبروله، نو به راووت. ټیک دې کې څه تعارض نشته، دواړه به یې کړي که هم به د اسماعیل علیه السلام پونده ځمکې له رابرولي او هم به یې وزر باندې ځمکه والي، دواړه به شوي، دواړه د الله طرف نه طاقتونه دي. نو به راووته. نو چې اوبه څنګه راغلې راوچتې شوې، نو لومبی اوبه اسماعیل علیه السلام لپه لپه جبریل علیه السلام ورکړې، راواغېستې په خوله کې ورته واچوې، تندم ختمه شوه. او الله پاک د زمزم په اوبو کې دا طاقت پیدا کړی چې لوږه هم ختموي، دا حقیقت وي. نورې اوبه چې بنده تږي شي ډېرې څکي، د زمزم اوبه سړی ډېرې نه شي څکلی، دا پړه درنې ورځي، ډېرې نه شي څکي. او چې د زمزم اوبه دې وڅکلې، زمونږ په دې کتابونو کې شته بعضې بزرګانو شپږ میاشتې صرف او صرف د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده او خوراک او ډوډۍ او ترکاري نه ده خوړلې. دې کې الله پروټین او ویټامنز او چې څه وي په دې د فرانس یو ډاکټر تحقیق کړی دی، هغه د دې په خپلو لیبارټور ټیسټ کړی دی. هغه وایي که یو انسان ټول عمر هم صرف د زمزم اوبه څکي، د ده په وجود کې به هغه طاقتونه ختم نه شي چې د انسان د وجود دپاره الله پیدا کړي دي، هغه والا خدای پوره کوي. بیبي هاجره چې راله اوس اوبه ګوري،
زم قلار شوی دی لکه مطمئنه شوه اوبرالي او مشکې خولې کوله وکړه چې د اوبره نه ختمې نه شي اوبرالي خو چې لپه رالي نورې ورپسې راځي چې لپه رالي لاندې نه نورې راځي چې لپه رالي نورې راځي نو دې ورته زر زر بندی واچوله او غاړې ورته جوړې کړې او زم 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 عبرانی لفظ دی بند شه بند شه بند شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی اللہ د اسماعیل علیہ السلام په مور په بی بی هاجرې رحم وکړي کدی دې ته بندې نه وی چولې نو زمزم بنن دنیا سیراب کړي و او واقعي اوس یې موږ دنیا سیراب کړي زمزم وب پریاس کې د تلیم په جمعتونو کې ما راجحی مسجد وته وی د زمزم وب پرتی په جده کې قسم دې ما په بعض جمعتونو کې زمزم وبلیدل مدینه منوره مسجد نبوي ته ډک دی او التسون خلص کی په دې حج او په عمرو کې په لګونه خلک دا وبس کی په لګونو په زرګونو نه او نه ختميږي او دا ټول دې ځان سره وروړي اوس خو یو بوتلګي ورکې دوه بوتل وایم 15 لیټر اسه شه دې بوتل او په خوا قسم نه ماته یاد دی ما به 6 لیټر ټپ کراوړه غټه لس لیټر او شل لیټر ما په خوا خلکو یو یو دو درې اوس هم خلک وروړي په دې سامان کې دنه دا بوتل ډکی کې وروړي هر ملک ته او دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې کله واپس له مکه مکرمه نه ځان سره د زمزم او مدینه منورې ته وړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الزمزم لما شرب له چې کم مقصد د پاره زمزم اوس کلی شي نو خدای پاک هغه مقصد پوره کوي کله سکه د زمزم وب نو ز اکثر مرګرو ته ویم یو خو وب په خلاص کې بل د زمزم دی وب ته وګوره دا عبادت ته ثواب به خدای پاک درکې بل مخکې به بسم الله وې او بیا به الحمدلله وې او په دریو ګوټو باندې اوس کا او چې کم مقصد د اوس کې لغنیت پکيو کا او مضبوط یقین ساتنه خدای پاک باغه مقصد پستا پوره کی دو واقع زما یاد دي دو ذاتی او مکه مکرمه کې مون سره یو سړیو نه جوړ او داسې بیمارو چې ډاکټرانو په وسه وکړي بس حج ته سوره دی پاتې ماته مولوی سے وی جړل ویمانه حج پاتې تب مې نه خکېږي او زه څوک مال چل نه هر قسمه داروګان او انټي بایوټیک زب الکه مې ضرورت یو علاج خیم کدا کول شي ویسا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمزم دا حدیث مې وته وي او مې خودونه به اسکی چې پخته پر او پړسه په مال خلټه راځي مې وکړه اس کا الٹے بو کی بیا اس کا الٹے بو کی اسم ته زمرم کنه حج پاتې دومره بس کی چې پخته په پړسه نو د بلډینګانو ته یو شنه ټپ کو حکومت وروړي امه ته کې خو جګ مې وته ډک مې دلانه منځله د مازیګر امه ته دا کاوه ما خامون سیمه کو ما خامون دا سیمه کتل زمونږ یو ځای بولته کې ما خام منځنه پسو دا سړی را سره نه حرام کې نه سیلات مې الکه ولی وی بس خو خدای خکلم مې څنګه خېش و تارا تویل و زمزم او بموس کړي ولا مې درنې ورلې چې ورلې الټه مې او په دې الټو کې را نه داسې ځړو دا شنه سیدونه ورده وی بس بیا میدان ته ګیلا جګ ډک بیا مې اوس کړي خمس بوتي دې پختو میدان په ډک وی بیا الټه را لې بیا مې وکړي وی پدریم دل مې چې بیا اسکم وی بیا مې خډې اوس کړي او خدونه مې اوس کړي چې نور راکې نه راتلې بس هغه سره خولا شوم او پرې وته مود شوم و چې ود شوم را پاسې دم وجود مې سپکو تبه مې نه وصل خانه ته نه وتم ام لمبل جامع بدای دل تراله عینه پسته بنانه دا یو دویم مې حوالم درکو زما دوست ډاکټر بخبلان صاحب د مردا ګوره دا چې کوم انسان ته سلسله البول لګي او بولتي دي نو هغه باندې ډاکټر وببند کی ولې چې وبو سر نور بول دي کنه نو هغه غریب نه متیازه به دي نو ډاکټر صاحب ماته ویل چې زمزم علاج ولکو وې زمزم مې هغه سره ډاکټر صاحب نه متیازه ډېرې به وې ته صبر وکړه زمزم قسم په الله دا قسمیه مې دته وې دا زمزم په اوبو باندې چې هغه په اوس کلی خدای سړی ټیک کړ یا وته متیازه به یا ټیک ټاک وګور یاد ساته یقین او عقیده لګای مضبوطه ساتي دا بغوان نو هغه د زمزم او به زیاتې دې مشکی دې ته ډکا کړه بهر کیف خزا بی بی هاجرو
اسماعیل علیہ السلام. زه بس په دې به اکتفا کوم و ختم شو. دا باقی واقع برتا سره د مسائل دې کې مې اوسو مسائل پاتې شو ان شاء الله پاینده جمعه کې درته بیان کوم ان شاء الله. دا زمونږ د دې محلې نثار کاکا زمونږ د جمعې مستقل مقتدی دا د دکان مو په خوانه زه لا ماشوم هم چې د هغه دلته کې دکان موږ به دې وراوړه او ډېر ښه سړی و ډېر نیک انسان و هغه وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي د جمعې مقتدي دی خدای دې وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو الله صبر ورکړي. عصمت علي او د حضرت علي مور دې میروزو د کندې وفات شوی و او بله زموږ جنازه هم کړې ده ډېره نیکه ښځه وه خدای پاک دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د جوګې امان الله خان وفات شوی دی او الله دې مغفرت نصیب کړي او زمونږ په دې عمرزو کې زمونږ د حاجي صاحب رحمت الله علیه بچي او حسب الله صاحب هم وفات شوی دی خدای دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. حاجي هغه مو بله جمعه کړې بیا به مو کو الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. دیم دعا غواړي چې خدای دې عالم کې خدای دې حافظ کړي. ولی د جینۍ خاوند نه 100 روپۍ اغشتی شي جینۍ لپاره نه بالکل بنایل جهیز دا د هر انسان د خپل لور خور د پاره خپل کوي دی له د خاوند نه پیسې غشتل په شریعت کې منع دي. پیسې والی د پیلور له سامان کو سامان غوستا وست جهیز نه کدی والا کول شوق او کنه شي کول مکوا د خاوند کور نه ولې پیسې غواړي مہر جدا شی دی مہر په حق دی هغه مہر ته غشته چې خو غم د جینۍ د پلار بني ابد جینۍ وي. انګور چې سخر لزور کوي ګناه نه دی کوي شریعت مسله په خپل ځای د کولی شي د شریعت پترو باندې انګور سخر لا شریعت پترو زور کولی شي خو زه د حالاتو په تناظر کې هم چې بالکل نه کی نو به خبره پوهېږې بس نور قصې را باندې مه کوه نه دی کوي. کور د ماشوم د پیدایش ورځې شپې دي د کس د مسلو د بچ کېدو دپاره راته څه ذکر یا وظیفه ښه چې ماشوم الله پاک صالح پی امداد چې ما نن کمایت وي رب هب لی من الصالحین رب هب لی من الصالحین دا وایا ماشوم به خدای روغ او صحتمند پیدا کړي ان شاء الله. دی وی چې جمعات وقف دی لسو کالونه امام پسې خلق 2 ګروپ دي نیم خلق د امام خلاف دي نیم خوخی آیا دی جمعات کې جمع منځ کولی شي که نه او جمع خو به کې ګور یاد وساتئ که چېرته نقصان د امام فاسق دی یا امام په قرات سم نشي ویلی یا په مسلو نه دی خبردار دین نه دی خبر نو بیا خو ښه دا ده چې د امام په خپله د جومات پرېږدي چې قوم بل امام راولي خیر او خلاص. او که امام ښکلی قاري دی عالم دی او خلکو ته نصیحت کوي د دین نو بعضې وخت نصیحت په بعضې خلکو بد لګي د بعضې خلک ورسره مخالف شوي دي نو دا بیا دا خلک ګناهګار دی بیا د قوم له پکار چې یو جرګه وکړي او ټول متفق کی یا د بار نه ولا څوک راولي ټول متفق کی بې ضرورت او بې ځایه امام د جومات نه وښکلو ځان له منځونه کول دا سخت جرم او ګناه ده. جومات ته ځمکه وقف کړې ده اوس په زبردستۍ باندې د خلکو د رای نه بغیر امام راولي زبردستي څه معنی چې جومات ته ځمکه وقف کړه دا د ټول قوم شریکه شوه ټیک د تی متولي پکار ده چې د هغه رای له خلک دخل ورکړي لیکن امام چې راولي نو د ټول قوم په اتفاق ته راولي. امام د پاره تاسو د دستور وښیم نبی علیہ السلام فرمایي په ټولو کې د امامتۍ زیات حقدار هغه دی چې علم یې زیات دی که په علم کې برابري نو بیا وګوره بیا هغه انسان د امامتۍ حقدار دی چې هغه ښکلی قرات وایي تجوید یې برابري که داسې نی نو بیا پکې مشر وګوره چې په شریعت برابري. دا هماغه یو خبره ته بار بار کوي جومات کې د تصادم خطره ده ولې د هندوستان دی څه نو مونځ پکې څه حکم دی دا یو مسله دی ټولو کړې ده. دعا وکړئ یا الله چې دا کم مردگان دي د ټولو مغفرت نصیب کړي. بعضې دوستان دي د هغې بچي نشته اولاد نشته دعا وکړئ چې رب العالمین وله بچي ورکړي الله دې وله نارینه اولاد ورکړي. بعضې ملګري دي بیماران دي په کورونو کې بیماری دي ډېرو دوستانو ټلیفونونه هم کړي دي الله دې ټول له شفا ورکړي. یا الله چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې یا الله شفا ورکړي یا الله شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي. دې کورونا دا بیماری ده
خدای پاک د امت مسلمه ته حفاظت وکړي، ټول مسلمانان ته محفوظ کړي. خدای چې څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، چا کاروبار کې برکت نه برکت پکې پیدا کړي. خدای دا چاته څه ټینشن پریشانی د په خوشحالو یې بدل کړي. خدای موږ ټول د حاسدینو حسد نه وساتي، د بغضیانو د بغضون نه مساتي، د شریانو د شر نه مساتي. خدای چې چاته څه پریشانی دي الله تعالی ته داغي پریشانی معلومه ده، پریشانی ولا په خوشحالو باندې بدل کړي. چا روزګار کمزور روزګار مضبوط کې. یا الله زموږ د جمعات ته ډېر دوستان د پیښور یو ځای بل ځای لرې لرې ځایونو نه راځي، خدای ټول له په یو قدم اجرونه او برکتونه او خوشحالۍ ورکړي. او بار ملکونو کې زموږ د بیانونه ډېر غریبانان اوري، هغې هم دعاګانو درخواستونه کړي دي، الله یې دعاګانې قبولې کړي. چاته پریشانۍ وي، چاته مشکلات دي، څوک په کوټو کې بندي روزګارونه نه، خدای د خیر او د برکت روزګار ولا ورکړي. خدای زموږ حاجتونه تا ته معلوم دي، الله دې ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي. د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم